عربو په دې ځمکه کې بت پرستی نه وه، د بتانو عبادت شرک نه و، خدای چا نه پیژندلو، په خدای چا ایمان نه هغه بېله خبره وه، خو شرک چا نه کولو چې دا زما خدای دی، دا زما خدای دی. لوحی نامی یو کس و چې هغه ځان له یو بت جوړ کړو او هغه عبادت شروع کړو. بیا دا خبره داسې زیاتېده دې حد تر ورسېده چې خانه کعبه چې د الله د عبادت کور دی په هغه کې دننه 360 بوتان پراته. دا څه شی خلک په دې شیز باندې روان شي. بیا وای یاره دا خو زمونږ پلار نیکه داسې کړي دي. او چې څومره مشرکین دي او وای سره دلیل نشته، څه وای مونږ خو پلار نیکه په دې باندې والفینا آباءنا، مونږ خپل پلارونه په دې باندې کتلی دي چې عبادت یې کولو، مونږ یې ځکه کوو، مونږ ته هم پته چې بت چاله څه نشي ورکول. اوس خبره څه پورې ده؟ خبره دې پورې ده چې مونږ خو الحمدلله له شرک نه له کفر نه خدای پاک رباسلی یو، مسلمان یو. اوس مونږ مسلمانی کې چې مونږ مسلمان یو، مونږ په دې خپل معاشره کې په دې رسمونو کې څه کوو؟ زمونږ په دې ودونو کې مونږ سره رسمونه روان کړي دي. دې ته نه ګورو چې تاوان دی پکې، دې ته نه ګورو چې فایده دی پکې، بس په دې کڼو غوږو سره مونږ هغه سلسله جاری کړې ده. نو یو داسې شی چې هغه مونږ شروع کړو او هغه کې زمونږ نقصان وي، بیا نن خو زه پلار یم، سبا به زه نیکه شمه، بیا به بل کال ته زه په آبا او اجدادو کې شامل شمه، بیا چې ما یو کار کړی نو هغه به بطور ثبوت پیش کړي چې دا خو زما پلار نیکه کړی دی. نو همیشه دپاره مونږ مسلمانو ته پکار دی چې مونږ یو داسې رسم، یو داسې رواج، یو داسې طریقه چې هغه خلک غلط طرف ته روان کړي، دا بیا مقصد دا ده چې مونږ ته نقصان دی.